الله جل شانه په خپل بندگانو باندې دومره زیات مهربان دی او دومره زیات مین دی په د حضرت موسی علیه السلام قوم باندې الله جل شانه د طرف نه یو پیرکه حت راغی باران وریدل بند شو نو موسی علیه السلام ځان سره او یا زرا 70,000 بندگان د الله زنګل ته ویستل چې الله ته آه زاریو کی الله نه توبه د خپل گناهونو وباسي او د الله جل شانه نه معافي وغواړي او آه بکا ورته وکي جړه او فریاد وکي چې د رب ذل جلال د طرف نه رحم متوجي شي کرم او مهرباني متوجي شي او باران د خیر او د رحمت وشي کله چې موسی علیه السلام د رب ذل جلال نه دعا وغوښته نو دعا قبول نشوه ځکه چې په اسمان کې کومه لږه ډېره وریځه ښکارېده هغه هم غایبه شوه موسی علیه السلام حیران شو او بیا یې دعا وغوښته چې یا الله د آخري نبي آقای نامدار سید الرسل امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په وسیلې سره درنه سوال کوم چې موږ باندې باران د خیر او د رحمت وکړه د الله جل شانه طرف نه غیبي آواز راغی چې موسی علیه السلام ستا په دې قوم کې داسې یو کس دی چې د 40 کالو مسلسل زما نافرمانی کوي زما حکم نه مني تابعداري مې نه کوي د هغه د وجې تا باندې باران بند دی موسی علیه السلام خپل قوم ته متوجه شو ای زما قومه تاسو کې داسې یو کس دی چې 40 کاله مسلسل دا د الله نافرمان را روان دی دی د وجې موږ باندې باران نه کیږي لہذا هغه کس د غلې منتقي بهر وځي ټول خلک ګوري را ګوري چې په دې او یا زره کسانو کې اوس کم یو کس داسې مجرم دی چې د هغه د وجې باران نه کیږي هغه به څوک وځي دغه مجرم هم شرمنده شو چې اوس پس کوم د دې خلکو مخکې به زه څنګه بهر وځم نو زړه زړه کې الله ته سوال وکړه چې یا الله ته خو ډېر زیات رحیم ته خو ډېر زیات کریم ته خو ډېر زیات بخونکی ته خو غفور ته خو مهربان ته خو په یو انسان باندې د اویاو میندو نه زیات مهربان الله زما پرده وساته دغه ځای کې لا ټول خلک ولاړ دي په دې کې باران شروع شو موسی علیه السلام حیران دی قوم هم حیران دی چې لا کس وته نه دی او باران بیا شروع شو موسی علیه السلام د الله نه بیا سوال وکړ یا الله تا خو راته وی چې هغه ګناهګار کس چې وته نه باران در باندې نه کوم او باران دار شروع شو کس خو لا وته نه دی الله جل شانه تو فرمایل چې موسی علیه السلام زما او د هغه بنده په منځ کې روغه او صلح وشوه هغه د خپل ګناهونو نه کلکه او صحیح توبه ویستا او ما د هغه توبه قبول کړه او دا باران می در باندې داغه د وجه نازل کو موسی علیہ السلام بیا عرض کی یا الله ما ته خلق او خیدا کس چې دا سوق دی الله تعالی وتو فرمایي چې موسی علیہ السلام کله چې هغه زمانہ فرمانو نو ما مخ ترانو استو شرمنده مې نکو اوس خو زما تابعدار شو څنګه بزوس هغه شرمنده کوم نګورن منګو ګور محترم منګو چې باران نشته من څومره د الله جل شانه نافرمانی یو د جماعت حال مو ګورا د اجری حال مو ګورا بیا د دکان حال مو ګورا د مارکیټ حال مو ګورا د بارګین حال مو ګورا د پراپرټي حال مو ګورا د تانی او د تحصیل حال مو ګورا هم وخت هر وخت د الله نافرمانی کو بیا موږ د الله نه سوال کو چې یا الله موږ باندې باران وکا نو محترم د ټولو نه اول موږ به د خپل ګناهونو توبه وباسو هغه نه پس په د باران سوال کو نو راځي مبارک ورځ ده چې د الله جل شانه نه د خپل ګناهونو توبه وباسو یا الله موږ ته زموږ ګناهونه معاف کا یا الله موږ باندې کرم وکا یا الله موږ باندې رحم وکا نو چې کله زموږ توبه قبول شي اک وخت موږ باندې باران نازلېږي او بل د استغفار ډېر زیاته پابندي وکړو